لہذا عوام له خود سره نه دانه د کول پکار چې په یو بل باندې کفر فتوی ولګي په یو بل باندې دلته یو مفتی صاحب د مفتی فضل غفور صاحب ابرو ورځ چرته د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو خوب بیان کړي چا عالم لیدل خوب او هغه خوب صرف بیان کړي دی چې یار پلان کې عالم داسې خوب لیدل دی او زه دا خوب وضاحت یې کړي چې داسې خوب لیدل نو وس په خوب باندې د چا پابندي نشته بھائی په خوب باندې د چا پابندي نشته چې ته به داسې قسم خوب نه په خوب کې ته الله هم لیدی شي د الله پیغمبر به هم لیدی شي صحابه هم لیدی شي او هر څه به لیدی شي په خوب باندې پابندي نه بلکې بعض اوقات داسې چې انسان داسې خوب ویني چې د هغه تصور هم نشي کولای لیکن د خوب تعبیر چې کوي د دې خپل معبرین دي هغه د خوب په تعبیر باندې پويږي چې یاره د خوب څه مطلب دی د دې څه دغه دی معنی ده نو لہذا هغه باندې اوس خلک لګیا دي او خلک وایي چې باید دا ګستاخ رسول دی او د چې د نبی علیہ السلام بشان کې ګستاخی کړی ده نو زموږ د خلکو دغه ذهنونه دي او دغه صرف د پارټۍ د وجنه چې هغه د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري نو بس نوري چې کوي پارټۍ د روز جو هر سړی انخته د باغ باندې کفر فتوا او دا باندې ګستاخی فتوا الکه هغه ثابت ورځ لګي قال الله وقال الرسول قران او حدیث بیان هغه په دې سر باندې خیسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت مطابق پټکي والے په دې مخ باندې خیسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت مبارک بریږي دي او پوره ژوندۍ هغه چې پیدا شوی دی د وسه پوری صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق بیانای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د عشق داوا کوي چې به زه په نبی علیہ السلام عاشق یم او ته وتوی چې لکه ته نه ته ګستاخ رسول نو د خبر مطلب څه دی ته خپل ډله کمې ته خپل ډله کمې ته وی چې لکه به د خلک د دین او اسلام نوځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ډله څه کوله سیوا کوله سونه تکلیفات او سونه مشقتونه برداشت کړی دي تبلیغ والا ثابت ورځ ګرځي د خلکو په ځای کې جمعه ترش او توی چې نه دا علما هم چې کوم دي ګستاخ رسول اخر څه وکاو موږ د دې ځکه خلک چې کوم دي لګیاي وېزه کې څه کوي لکه زوبای کافرانو ته تبلیغ کو څه لپاره دې لپاره چې بیا غو د اسلام نه متاثر شي او دلته راشي نو مثلا یو کافر چې کوم دی هغه وایي چې ولکه زه مسلمانې ګم او تاسو زمونږ دا کم حالات دي دای وکړه یا په ګوګل باندې سرچ کړه هغه وایي چې روز به کم یو مسلمان شوم اخر یو بل ته کافر وای بل ته کافر وای بل ته کافر وای نو هغه مسلمان به کم ځای دی هغه مسلمان به کم ځای دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه پتا سو په کثرت باندې فخر کوم او تبه نه زه په یو باندې فتوا لګوم چې دا هم کافر دی دا هم ګستاخ رسول دی او وچ پناه کوم دی په معاشره کې جګړې جوړول شدت جوړول او د خلکو تعلقات خرابول کم از کم دین اسلام مذهب د دې خبرې اجازه نه ورکړي اگر هر څوک دی دا فتوی لګي دا نه د بګار لہذا که څوک تاسو داسې یم تاسو سره بده باندې بحث کوي تاسو ته وی جره پلان کې علم دي سي دي پلان کې علم دي سي دي او دا یار د الله د رضا لپاره زه مولانا صاحب مقام ته نشم رسیدي هغه یار دومره مهنت کړی دی لس کال او 12 کال هغه په مدرسې کې تیر کړی د ځوانۍ چې کوم عمر دی هغه غوند عمر د په مدرسې کې تیر کړی دی د قران یاد کړی دی د حدیث یاد کړی فقه یاد کړی دا دغه د پر خپل کور پرېخو خپل لارسه پرېخو او نن تر پاسه او ثابت ورځ به ټماټر خرسي ثابت ورځ به چې کم دی دنیا کارونه کې ټول عمر دی په دنیا کې تیر کو او وسراله एकदम چې کم دی ته هر څه شوي ځکه چې اردو کتاب دی کتلې یا د یو پارټي سره تعلق جوړ کړي دا پارټي د وجنه توس په علماء بسین خدای چې بای پلان کې علم ګستاخ رسول دی پلان کې علم چې کم دی کافر شو پلان کې علم داش دا ډېر ظلم دی زیاته دی کم از کم د دې تفرقه بازینا د دې فرقواریت نزان محفوظ وساتو د ټولو نه بهترینه خبره ده چې یاره ته چاته خبره کولی شي وکړه که خبره نشي کولی خاموش اوسېږه خبره نشي کولی خاموش اوسېږه د یو عالم بیان دی واورېدو پای کې دی مثلا یو دوه درې خبرې خوښې نه شوې دا دوه درې خبرې پرېږده دا کومې چې ښه خبرې کړي دقه راواله دا کومې چې ښه خبرې کړي دقه یو عالم به تاسو په پوره دنیا کې ماته ونه ښیي دنیا پرېږده به د خپل ملکن کې راته یو عالم داسې وښیي چې هغه دا ویلي چې ګیره وخری او به یې لاس چت کوي چا داسې عالم لیدلی چې هغه ویلي چې یاره ګیره وخری وخیره او ګیرې خریلې ته وښیم تاسو به خپله وای نه یو عالم راته داسې وښی چې هغه عالم د دې خبرې دعوت ورکړي چې هلکه بهی تاسو لمونځونه پرېږدئ یو عالم لیدلی نشته که نه او مونږ لمونځونه نه کوو یو عالم راته داسې وښی چې ویلي چې په سرتوري مونځ کوئ ماشاءالله زموږ ټول خلک داسې په جمعې په منځ کې هم سرتور ناست دی د جمعې مونځ دی او سرتور ناست دی اوس نور څه ویم نو زمونږ دغه حال دی کومې چې نیکې خبرې دي
هغه نالو خو چې کوم خبر را داسې میلاو شو چې پوه شو چې الګ بدی کې شر جوړیږي شدت جوړیږي ما ته په دې فیسبوک باندې لګ لایک میلاو شي په دې یوټیوب باندې به زما دا ویډیو وایرل شي جو اقص زونه رالو هغه شیر کو د دې لپاره چې زما دا پیج مخ کې شي او تاسو ته پته شته دا خبره ز اکثر کومه دا پیجونه اکثر جوړ کړي غیر مسلمو خو د انکم د لپاره چې زما دا پیج مشهور شي دا غو د مذهب سره تعلق نشته صرف د دې سره تعلق دی چې په دې خبره باندې خلک ګرميږي دلته به د مولانا فضل الرحمن صاحب تصویر راوالي هغه به بګړاو کی جمعیت العلماء اسلام والا سونه کارکونان دي جاغو ته ولېږي وګورئ کنه دا پلانکې پارټي والا مثلا مونږ به تحریک انصاف یاد یار هغه چې کم دي دا داسې کړي دي الانکه هغه به نه کړي دا هم د غیر مسلمه کړي خو د دې لپاره کړي دي چې باید د خلک د مسلمانان راګرم شي او وس د عالم بس سووي جو هغه به شروع شي روز داسې یو بل بس خبرې جوړو شي دغه شان بلی پارټي والا برالي دا بل دا صرف مونږ وې لړاو اور حکومت کرو لړاو اور حکومت کرو دا عوام په خپل منځ کې وجنګوي او بیا به حکومت کوي نو دا موږ صرف دغه جنگي بس موږ نه فائدہ اخلي او موږ په خپل منځ کې جنگي بای یو سړی جمعه ترا غیر زموږ لپاره قابل د احترام دی او بای هغه جمعه ترا غیر د علامت څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمای ته یو سړی په جمعه کې نه چې جمعه ترازی د ایمان گواہی ورکا او سړی جمعه تراغلی او ته بدل ته بدوي ورکې او د موږ نه کیږي